سکی مقدمه او سلورمه و بعدو پوری څه شی ده خطبه ده د بعدو نه وروسته مقدمتون نه وروسته مقدمه ده لیغه نه وروسته به بیا مقاصد شروع کیږي خو دا مقدمه ډیره اوږده ده مولانا صاحب هغه داسې مقدمه ده چې یو وارې به علم درته تقسیم کې تصور و تصدیق ته بیا به هر یو تقسیم کې بدیهي و نظري ته بیا به نظري درته ما یترتب علی النظر نظر ترتیب ته وایي ترتیب کې کله کله خطایي راځي لابدي د یو قانون عاصم نه نو په دغه کې به منطق ته حاجت ثابت کی چې منطق ته حاجت ثابت که په ضمن کې به د منطق تعریف ته اشاره وشي چې منطق یو قانون عاصم ده چې په د سره عصمت راځي د خطا نه په فکر کې غایه و غرض ته به اشاره وشي پلان ته زه طالبانو ته وایم مالډاریک ولې دا منطقیان تعریف او موضوع غرض دا ولې نه ذکر کوي چې یو وارې منطق ته حاجت ثابتوي او منطق ته چې حاجت ثابتوي په څو مقدمو باندې درې اول به علم تقسیم کی تصور و تصدیق ده بیا به هغه تقسیم کی بدیهی و نظری ته بیا به نظری تعریف درته وکړي چې نظری ما یترتبو نو نظر خو ترتیب ته وایي په هغې کې خطایي راځي کله ترتیب کې سړی خطا شي نو د خطایي د عصمت لپاره یو قانون نو منطق ته حاجت ثابت شو نو په ضمن د اثبات الحاجت کې تعریف او غایه و غرض ته پکې اشاره راغله نو ډاري کې ولې نه ذکر کوي نو دوی ځکه دا کار نه کوي ملنګه دوه ګټې دې وکړي نو دوه کاره کوي پکې یو مولانا صاحب تعریف او غایه و غرض ذکر کوي په ضمن د اثبات الحاجت کې او بل ځان نه یو مشهور اعتراض د پکوي منطقي چې تا په دې فن کې تصنیف کاو نو په بل فن کې دې ولې نه کاو وایي ځکه دا محتاج الیه فن ده ټول فنون دې ته محتاج دي نو اثبات الحاجت الی المنطق به وکړي نو دوی همیشه دپاره د کتاب په سر کې اول مقدمې ږدي د څه لپاره چې منطق ته حاجت ثابتوي منطق ته ولې حاجت ثابتوي د څو فایدو لپاره په ضمن کې به تعریف او غایې تم اشاره وشي او ورسره به هغه اعتراض هم له ځان نه د پکې هغه کوم اعتراض چې هلکه په دې فن کې د تصنیف کاو نو په بلکې وایي دا ته ټول علوم محتاج دي پرون مې تاسې ته ویلي چې منطق د ټولو علومو لپاره آله ده نو ټول علوم ورته محتاج دي نو په دې وجه باندې دا ښه فن شو نو ځکه مې په دې کې تصنیف کړی ده وشو نو دی وایي ښه نو دا مقدمه کې نو هغه مقدمه چې کومه ده یوه وړه مقدمه ده چې دا درې امور دي پکې یوه غټه مقدمه ده غټه مقدمه کې مولانا صاحب دلالت هم ده او تقسیم د لفظ هم ده مفرد او مرکب ته واحد المعنی او کثیر المعنی ته دا قصه به ختم شي موصل تصوري بعید بیا له دې ځای نه شروع کېږي چې المفهوم اما کلي و اما جزئی کلي بیا چې ده ذاتي و عرضي ده ذاتي درې اقسامو ته تقسیمیږي جنس فصل نوع عرضي دوه قسمونو ته تقسیمیږي خاصه و عرض عام دې پسې به بیا قول شارح شروع شي تعریف حد تام حد ناقص رسم تام رسم ناقص موصل تصوري به ختم شي بیا وروسته قضیه شروع کېږي دغه اقسام حملیه او شرطیه بیا په دې کې خپل تقسیمات شروع کېږي بیا به قیاس شروع شي ونه ژبه دې باندې دغه طریقه کوي نو دوی څه چل کوي اوله مقدمه راوړي نو یوه وړه مقدمه ده یوه غټه مقدمه ده وړه مقدمه کومه یوه ده چې په هغې کې اثبات الحاجت الی المنطق هغه په څو مقدمو بنا ده او یوه غټه مقدمه ده چې په هغې کې څه شته دلالت او په هغه کې دا مقدمه ده ځکه مقدمه موقوف علیه ته وایي خو هغه ته موقوف علیه د افادي او د استفادي وایي ځکه بغیر د لفظ او د دلالت نه افاده او استفاده نه کیږي ځکه منطق معقولات دي معقولاتو کې افاده او استفاده بغیر د الفاظو نه کیږي نه نو لفظ موقوف علیه شو د افادي او د استفادې لپاره دلالت موقوف علیه شو چې دلالت نه وي لفظ نه وي نو افاده او استفاده چېرته کیږي پوه شوې په دې باندې نو هغه مقدمه شوه د افادې او د استفادې لپاره مقصود بیا له دې ځای نه شروع کېږي المفهوم اما کلي بیا هغه خپل تقسیمات اصلي منطق بیا له هغه ځای نه وروسته شروع کېږي پوه شوې په دې باندې نو خبره دا شو مولانا چې دا خبره مې دا درته کوله نو څو اجزاوې شوې په دې کتاب کې اول جز پکې اوله حصه پکې خطبه دویمه حصه پکې دریمه مقدمه څلورم مقصود ده بیا په خطبه کې څو امور دي تسمیه ده حمد ده صلات ده نو ترجمې ته ګوري خاص پرون یو طالب راغی ما ته ویلي چې دا د دې پکې وویلې نو دا خو بیا په دې کې حکم راغی که نه نو دا خو بیا قضیه جوړه شوه او ژبه دې باندې حکم راغی پکې قضیه جوړه شوه نو دا شی شو نو ما ورته ویلې که نه ما تاسې مرزاهد کې وویلې که نه چې دا اوصاف چې کوم دي قبل الحکم دا اوصاف دي که نه خو بعد الحکم چې کوم دي اخبار
دی وصف او دی خبر مابین کې فرق نشته. که زید العالم دی ویلې زید عالمه نو دا صفت ده، او که زید عالم دی ویلې زید عالم ده نو بیا خبر ده. قبل الحكم بعد الحكم اخبار دي. څه خبره دی؟ ګناه نشته وجب دی باندې. نو که داسې وایه شو خاص په نوم د الله باندې چې رحمان ده او رحیم ده نو دا به اخبار شي، هېڅ خبره ده. او داسې ووایه خاص په نوم د الله باندې چې رحمان و رحیم ده شروع کوم، دا مې ویلې ورسره او کنه خو مه وایه ورسره، کنه خو ته ما ته راکوه فتحه کنه. خاص په نوم د الله رحمان و رحیم باندې شروع کوم. وګوره نه مې دي ویلي، د مې چېرته ویلي دي ورسره؟ د مې نه ویلې. خاص په نوم د الله رحمان و رحیم باندې شروع کوم. وای باندې خو به وایې که نه دغه با به نه ورسره هغې کوې، خو دا خو د مصاحبت لپاره راځي که نه. دا باندې پښتو کې دا د مصاحبت په سره ووایه. زه خاص په نوم د الله رحمان و رحیم سره شروع کوم. سره بیا د مصاحبت لپاره راځي، خو د با معنا ده. نو با د چا لپاره ده؟ مصاحبت لپاره. د مصاحبت معنا به پښتو کې سره نه کوي. خاص په کومک د چا، نو دا با د چا لپاره شو؟ د استعانت لپاره. خاص په کومک او په امداد د الله رحمان و رحیم شروع کوم. خاص په نوم د الله رحمان و رحیم سره شروع کوم. نو دا با د چا لپاره شو؟ مصاحبت لپاره. دا خو ما د با معنا درته وکړه سړیه. په دا حکم کې ده راځي، ده خو مې نه دي ویلي. نو وایه خاص په نوم د الله رحم، او کنه خاص په نوم د الله رحم کوونکي په رحمت کامله او رحم کوونکي په رحمت تامه سره. سره مې د چا معنا وکړه؟ په امداد د با استعانت معنا مې وکړه چې د استعانت لپاره شروع کوو. اخر کې وایه دې کې څه خبره ده؟ ته له ځانه نشي جوړولی یاره، لکه چې یو هم په پوه نه شو. پوه شوې؟ ښه. نو هسې دا طالب هسې ځان زړه زور دی زیات، ته څه کوي اوس دغه کوي. نو وایه ګوره بسم الله الرحمن الرحیم. خو دغه خبرې مه زده کوئ، دغه خبرې زده کوئ، دا خپلې مه ویروئ. خاص په نوم د الله. دا خاص مې له کوم ځای نه راوباسه؟ تقدیم چا باندې مې مقدم که؟ په متعلق باندې چې ابتدئ یا پلان ده. هغه د کوم فعل چې شروع کوي که نه د هغه مطابق هغه صیغه به په ذهن کې مضمره کوي. ښه که په عقل د شروع کوله د عقله صیغه راوړه، اکلتو راوړه یا آکلو راوړه، بسم الله الرحمن الرحیم آکلو، بسم الله الرحمن الرحیم اشربو، داسې. او لکه متعلق به فعل راوباسي او وروسته به یې راوباسي. نو خاص معنا د تقدیم نه راووتله. نو څنګه معنا به کوي؟ خاص په نوم د الله چې رحمان رحم کوونکی په رحمت تامه سره او رحم کوونکی د په رحمت کامله او رحم کوونکی په رحمت تامه سره شروع کوم. الحمدلله الذي ټول محامد الله ته ثابت دي. تاسې وسیوئ و ترجمه راته کوئ. ټول محامد الله لره ثابت دي. دا کومه معنا مې وکړه؟ هر فرد افرادو د حمد. دا کوم الف لام شو؟ هر فرد افرادو د حمد. وسې پکې زیات که څه ټکي نورم. هر فرد افرادو د حمد د هر حامد نه چې صادریږي په هره زمانه کې، دا مختص ته تر الله پورې. که چا درته ویلي چې دلته خو مدلولات څلور شو او دال یو د چې الحمدلله ده، او مدلولات څلور شو. ګوره درې تعمیمه شو. هر حمد د هر حامد نه په هره زمانه کې مختص لله تعالی. نو تاسې وایي چې دوالم څلور دي. ولې؟ هر حمد د الف لام نه معلوم شو، هر حامد د نه ذکر د حامد نه معلوم شو. حامد خو مې نه ده ذکر کړ. او تعمیم د زمانې د جملې اسمیه نه معلوم. ولې دا جمله اسمیه نه ده چې معدوله د جملې فعلیې نه دوام استمرار پیدا کوي. او تخصیص د لام نه پیدا شو. مختص لله، دا مختص تر الله پورې. او که تاسې وایئ چې موږ خو د زید عمر د دې تعریف کوو، نو ټول محامد خو الله پورې خاص نه شو. نو څه جواب؟ مونږ ویلې چې اهل سنتو مسلک دا ده چې ستا د مخلوق د افعالو د صفاتو خالق څوک ده؟ الله ده. نو په واقع کې دا د چا صفت شو؟ د الله صفت شو. نو الحمدلله الذي الله هغه ذات ده. الله هغه ذات. اوس که چا درته ویلي چې مولانا صاحب یو خبره کوم درته،
دا دلته پکې ووایي که نه د تهذیب مسله به دا یو ټکی دلته ختمه شي سباغه لله ټکی یې ورسره وګوري په شعر تهذیب کې ښه نو الله دوم ټکی د الحمد نه وروسته څه شته الحمد ده دغه ده ښه بله معنا که داسې وکړم یو د الحمدلله کې هغه معنا یې بېرته رامعات که هغه ماهیت او مفهوم د حمد طبیعت د حمد چې اظهار د صفاتو کمالیه ته وایي سره له تعظیم باطني نه په لسان سره په مقابلې د نعمت کې وي او که نه وي وایه دا مختص تر الله پورې دا کوم الف لام جنسي نو دا قضیه کومه قضیه شوه طبعیه یا مهمله خو او الته کومه قضیه شوه موجبه کلیه ځکه الف لام استغراقي سور دی چا ده موجبه کلیه محصوره موجبه کلیه او که داسې ووایم چې هغه فرد معهود د حمد چې الله یې په خپل ذات کما یلیق بشاني وایي دا مختصه تر الله پورې نو دا به کومه قضیه شي شخصي او الف لام به کوم الف لام شي او که داسې وایم چې جملة الافراد د حمد ټول وي که بعضې وي دا مختص تر الله پورې نو دا بیا کوم الف لام شو عهد ذهني او دا قضیه کومه قضیه شوه مهمله متاخریه شوه خو هغه په حکم د چا کې ده په قوت د جزیې کې ده نو بیا جزیه وګرځېدله دا قضیې هم زده شوې طالبان کله کله یو بل ته ویل الحمدلله کومه قضیه ده نو ته په سوال کې سوال تر وکړه ورته په کوم تقدیر وایه الف لام کوم الف لام وایي استغراقي وایي دا الحمدلله حمد ټول محامد چې دي دا مختص دي الله پورې الله صحیح مسلک پرون مې درته ویلي و چې علم اسم د مفهوم کلی لپاره نه ده داسې به نه وایي چې دا الله اسم ده د مفهوم کلی لپاره مفهوم کلی څه ده معبود چې الله اسم ده د معبودون لپاره نو چې الله معبودون شو نو دا خو اسم د مفهوم کلی لپاره وګرځي دا بیا خو کلی وګرځېده څه وګرځېده کلی او ځکه مشتقات ټول څه شی دي کلیات دي نو په لحاظه بیا به کلمه د توحید مفیده د چا نشي نو صحیح خبره دا ده چې الله علم لذات الواجب الوجود علم ده اسم نه ده اسم خو په ذات مع الوصف دلالت کوي او علم یوازې په ذات معینه مشخصه دلالت کوي نو الحمد لله نو الله به علم کې د چا لپاره الله به علم شي د ذات د الله معنا وکړه اسم علم علم لذات المستجمع لجميع صفات الكمال اوس مولانا صاحب چې کله دی الله دغه معنا مونږ وکړه نو یو مشهور اعتراض ختم شو چې الحمدلله ویلې ولې الحمد للخالق ولې نه ویلې الحمد للرازق ولې نه ویلې نو تاسې وایي چې رازق او خالق دا مشتقات دي که نه دي او قانون دا ده چې کله حکم مرتب شو په یو مشتقي باندې څه مې ویلې یو حکم مرتب شو په مشتقي باندې تا په الزانیة والزاني کې ویلي دي فجلدو السارق والسارقة فاقطعوا دي کې تاویلي اصولو کې چې کله حکم مرتب شي په مشتقي باندې نو مولانا صاحب علت د حکم مبدا دیغه مشتقي وي علت د حکم څوک وي مبدا و مصدر دیغه مشتقي وي السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ولې فاقطعوا لسرقتهما ځکه غلا یې کړې ده داسې ده که نه ده یا زه ووایم چې اذا جاءک العالم نو فاکرمه ولې اکرمه لعلمه افرین نرانو نو چې ومې ویلې چې الحمد للخالق ولې للخالق لخلقه الحمد للرازق ولې لرزقه نو الله ته به حمد ثابت شي بصفتنا دون صفتنا او چې الله می ذکر که نو الله خو مستجمع ده د ټولو صفاتو د کمال نو بیا به د صفت دون صفت لحاظ نه وي نو الحمد منحصر فی حق الله تعالی مطلقا ونه شي په دې باندې مطلقا په الله ته حمد ثابت شو لحاظ د صفت دون صفت پکې نشته ولې که خالقي ویلی وی نو بیا به مولانا صاحب الله ته حمد ثابت ولوجې دی رازقی ولی لرزقه نو بیا به الله ته حمد ثابت بصفتنا دون صفتن او دلته چې الحمدلله ویلی نو الله مستجمع لجميع صفات هغه کې د صفت دون صفت لحاظ شته نه نو مولانا صاحب دا یوه قضیه فطریه وګرځېدله قضیه فطریه دې ته وایي چې قیاس ورسره ذکر وي قیاس ترېنه غایب نه وي لکه تا ته ویم چې الاربعة زوج اربعه زوج دي نو تا ویلې چې ولې زوج دي اربعه نو ډایرکټ ما درته ویلې چې لأنه منقسم بمتساویین ځکه اربعه منقسم دي چاته متساویینو ته او کوم عدد چې منقسم متساویینو ته هغه څه وي
زوجي هلکه دا منقسم متساویین مې چا نه راوبسل زوج نه مې راوبسل ځکه د زوج مفهوم څه شی ده منقسم ځکه زوج چا ته وایي منقسمون نو هلکه دا داسې یو دلیل مې راوباسه چې هغه له دې قضیې نه بهر نه ده په قضیه کې ذکر ده چې ما درته ویلې چې 4 زوج دي او تا وویلې چې ولې زوج دي ما ډایرکټ درته ویلې چې لانه منقسم متساوي دا منقسم متساوي والی چا نه راوبسل نو ما درته ویلې چې الحمد مطلقا منحصر فی حق الله تعالی حمد چې کوم د حمد مستحق الله ده او حمد مختص ته تر الله پورې تا راته ویلې ولې مختص ته تر الله پورې ځکه لانه مستجمع دا مستجمع مې له چا نه راوبسل د کلمه جلال نه ولې کلمه جلال مستجمع لجميع صفات الکمال دغه معنا نه ده پکې عالم لذات الواجب المستجمع نو الحمد مطلقا ثابت ده الله ته ولې ثابت ده لانه وكل من هكذا شانه فالحمد ثابت له فالحمد ثابت لله تعالی نو حمد ثابت الله تعالی ونه شي بدې باندې نو دا قضیه فطریه ونه ګرځېدله قضیه فطریه څه معنا قیاساتها معها چې قیاس ورسره ذکر یاره پوه نه شوې په دې باندې اوس زه وایم چې دا ملا چې کومه ده کتاب ته نه متوجه هسې وایم ولې نه متوجه دي د په مفهوم کې خوب پروت ده که نه ده پروته ځکه دی ویده وي او څوک چې ویده وي کتاب ته نه متوجه دا نه ده متوجه نو هلکه ما دلیل بهر نه راوړ که ده کې شته ده کې شته نو چې ده کې وي هغه ته قضیه فطریه وایي چې بهر نه راوباسي هغه ته بیا قضیه فطریه نه وایي ښه قضیه فطریه دا بدیهیات دي بیا نظري جوړېږي چې بهر نه راوباسي دا بدیهي ده دا شی هسې وایم ښه یو نظیر مې پیش کړ پوه نه شوې دې باندې نو دی الحمدلله حمد ټول محامد الله لره ثابت دي ولې ثابت دي دا محمود علیه ذکر کوي اوس مې درته ویلي د مشهورینو مسلک څه ده محمود علیه چا ته وایي باعث على الحمد توي نو باعث على الحمد ذکر کوي الله غزاد ابدع الافلاک والارضین چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکې پیدا کړي دي ابدع دي ابداع نه ده ابداع او اختراع خپلو منځو کې مقابل دي سره ابداع چا ته وایي ابداع ایجاد دي شي ته وایي من غیر سبق مادة ایجاد معنا یو شی له عدم نه وجود ته راباس له لیس نه له نیست نه لنشتنا شته راوباسل دقه ته مولانا وایي ایجاد او خلق ورته وایي خو چې مخکې ماده نه لري هغه ته ابداع وایي مخکې چې ماده نه وي نو د ځمکې مخکې ماده نه وه د اسمان مخکې ماده نه وه د دوی دا عقیده د مولانا صاحب چې دا قدیم دي او که د یو شي لپاره مخکې ماده وي لکه مرکبات موالید ثلاثه چې ورته وایي حیوانات نباتات او جمادات دا موالیدی ثلاثه دې ته دوی مرکبات وایي ستا د جوړېدا نه مخکې ستا ماده وه آدم علیه السلام له پیدا شوی نه وي ماده یې وه خاوره وه اوبه وي ملایکه ورته ویلي واچوئ پکې خټه یې کړه بیا یې دې کې مسامات سوري وکړه په هغې کې هوا وچلوله 40 دن 40 ورځې په دې لمر باندې تپ ورکه دې ته تپ یې ورکه دا نیر اکبر د نیران اکبر لوی سخت قوي اور ده په دې باندې تپ ورکه بعض انسانانو کې د اور د حرارت صفت وي ګرم شي په لیک خبره باندې الله اکبر ډایرکټ او بعضې کې برودت وي چې وی وایي په سوک باندې جزاک الله درته وایي پوه نه شي په دې باندې انسانان داسې دي که نه دي مولانا صاحب بعضې داسې گزاره کوه سړی خیر د نن لیک تکلیف برداشت که د زندگی به دې په ارامه تېرېږي بعضې یو قسم هغه لري طبیعت لري بعضې بل قسم بعضې خبره ډېره ویرېږي تر خبره هېره شي دا د هوا هغه وي پکې پوه نه شي په دې باندې پک خبره وایي که نه پوه نه شي په دې باندې دا انسانانو کې د الله شان د دا طبیعتونه چې کوم دي داسې ګډ وډ دا طبیعت دا ټول صفات په انسانانو کې شته ښه ځکه انسان کې عناصر اربعه دی ونه کې نباتاتو کې 4 عنصره دي ښه دا د عناصرو اربعهونه جوړې دي ونه چې کومه ده یو اوبه دي ونه چې غټېږي اوبه نه وي بیا نه غټېږي اوبه وي خاوره نه وي بیا نه غټېږي تش په اوبو کې هغه نه کېږي که دا ډېر فصلونه که تا خیال کړی اوبه ډېرې پکې ودرېږي تک زیړ شي ختم شي خاوره م غواړي بیا خاوره اوبه وي هوا نه په لګي دلته یې راغونډه که رایساره که ختمه شي او بیا هوا مي نور نه وي بیا کار نه کوي
په نه ژبه دې باندې نو څلور عنصره چې دي دا نباتات هم غواړي په نه ژبه دې باندې موږ به دا سکول ویلې بیا به هم دا تجربې چې کولې نو بیا به هم دا پاڼه په واسلینو یا په غوړو باندې هغه کړه د اکسیجن د هوا چې کومه د شپې د کاربن ډای اکساید هغه کوي که نه د ورځې اکسیجن هغه کوي نو بیا به د ورځې موږ چې کله دا هغه غوړ که دا پاڼه به هم غوړه کړه داسې بیا به هم چې کتل سبا پورې لکه دا به داسې تکه زیړه به شوې نو هوا هم غواړي همداسې مولانا جمادات داسې دي جمادات چې کوم دي دغه قانون په ځمکه کې چې پیدا کېږي یاقوت او زمرد دا هم په عناصر اربعو کېږي دوی وایي چې بره په اسمان کې اور او هوا دواړه راشي ځمکه کې اوبه دي او په ځمکه کې خاوره ده دا هوا او اور دا راشي په ځمکه کې د الله په قدرت باندې لاړ شي نو هلته دوه عنصره لاندې دي پکې دا هدایت الحکمت عنصریاتو کې راځي بیا د عناصر اربعو په وجه باندې لاندې بیا قانونه جوړیږي یاقوت جوړیږي زمرد جوړیږي دا جوړیږي دا بالکل مال یو انجینر نه پوښتنه وکړې ویل بالکل صحیح دي ستاسې خبرې هغه بیا ډېر ښه تحقیق پکې کوی داسې جوړیږي دا شی پوه شوې په دې باندې نو دا موالید اربعه چې کوم دي دا ټول مخکې ماده لري زمرد او یاقوت مخکې ماده لري ته چې کومه د ماده لري د آدم علیه السلام مخکې ماده وه ولې د عناصر اربعې ماده نه دي خو ځمکه چې کوم د دې په دې قدیمه د مخکې ماده نشته د اسمان مخکې ماده نه وه ور الله پیدا کړه نو ابداع چاته وایي ایجاد د شي من غیر سبق مادتن چې مخکې ماده نه وه د اسمان دا بسیط دا ځمکه بسیطه ده د بسایطو لپاره مخکې ماده نشته دا د دې په نسبت باندې قدیم دي او نه شي په دې باندې نو ځکه ابداع راوړ او خلق چې کوم ده مطلق اعطاء الوجود ته وایي یعنی شی له نیست نه هست را وباسل بس نو خلق عام ده او هغه چې کومه ده وایه ابداع چې کوم ده خاص ده بل اختراع ده اختراع چاته وایي ایجاد شی من غیر مثال سابق من غیر نظیر سابق ماده لري او که نه لري خو مولانا صاحب چې مخکې مثال نه وي لکه مولانا صاحب آدم علیه السلام دی آدم علیه السلام مخکې نظیر نه و انسان له چا نه شروع شوی ده آدم علیه السلام نه مخکې مولانا صاحب دیغه مثال او نظیر نو نو په لحاظه مخکې انسانانو نه مخکې پیریانو نو پیران خو څه نظیر نه ده کنه نو داسې وي کنه نو اختراع بیا دې ته وایي چې ایجاد د شي یعنی له عدم نه شی وجود ته رابېصل من غیر مثال سابق ماده لري او که نه لري او ابداع چاته وایي اخراج د شي د عدم نه وجود ته خو من غیر سبق مادتن په دې باندې پوه شوئ نو د اسمان او د ځمکه د دې په نسبت باندې څه دي قدیم دي د دې لپاره مخکې ماده نشته پوه شوئ که نه شوئ مولانا ګوره ورته الحمدلله الذي الله له رحمت ثابت ته ولې الله هغه ذات ده ابدع الافلاک چې پیدا کړي دي افلاک افلاک یې ولې راوړه مولانا صاحب پلک ابدع السماوات ولې نه ویلې چې الافلاک یې ویلې په دې پوهېږئ صحیح ولې نه ویلې سماوات خو دوی پلک پلک چرخ ته وایي چرخ په دې کې اشاره وکړه حرکت د پلک ته دوی وایي پلک چې کوم د پلک دا حرکت کوي حرکت وضعي کوي حرکت مستدیر چې ورته وایي په خپل ځای باندې سرخیږي حرکت مستدیر کوي مستدیر حرکت دې ته وایي چې متحرک په خپل حرکت کې له خپل ځای څخه نوزي او چې له خپل ځای نه وزي حرکت کوي هغه ته مستقیم حرکت وایي انتقالي حرکت هم ورته وایي ونه شي په دې باندې نو مستدیر حرکت چې متحرک په خپل حرکت کې له خپل ځای څخه نوزي نو پلک نوزي دا قرآن باندې دی وایي والسماء ذات الرجعه والسماء ذات الرجعه رجعه هغه حرکت ته وایي چې له کوم ځای نه هغه وکړي شروع بیرته هغه ځای ته رسیږي نو پلک چې کوم د حرکت وضعي کوي نو افلاک سره یې ځکه تعبیر وکړو چې پلک چرخ ته وایي نو د پلک حرکت شته که نشته کوم حرکت ده چرخي حرکت ده پوه نه شي چرخي ده که نه ده او کنه الحمدلله الذي ابدع الافلاک او الافلاک کې مولانا صاحب بیا بله فایده دا ده چې اوه حروف دي پکې الافلاک کې وشماره څو حروف دي پکې الف حمزه د لام د الف د فا د لام د الف د کاف د الافلاک کې څو حروف دي دي کې اشاره وکړه عدد د افلاکو ته فلکونه څو دي و دي الارضین کې مولانا صاحب اوه حروف دي مولانا صاحب وی ګوري وی شماره و دي که نه دي په دې کې وشماره اشاره وکړه خلق سبع سماوات والارض مثلهن په مثل د اسمانونو باندې سم پیدا کړي دي نو څو ځمکې دي خو ځمکو کې مولانا صاحب طبقات و دي پوښوي نور حقیقت دی هر ځمکې یو ده او دا هغه چې دی حقایق بدل بدل دي بیا افلاکا دا به متحرک وی اردین ساکن ده ښه هغه په نون سره ویلې ابدع الافلاک والارضین منس کې وقف نه کیږي دې کې اشاره وکړه حرکت دی پلک او سکون دی ځمکې ته چې ځمکه ساکنه ده او پلک چې کوم ده دا متحرک ده ابدع الافلاک والارضین
په نظم دې باندې پیدا کړي دي څه افلاک او ځمکې. و صلات اسم مصدر د پاسل کې صلوتونو صلا یصلي تسلیتا و صلاتا بعد تفعیلنا او دا صلا او مصلی دا د تسلیه نه جوړ شوی د صلات اسم مصدر نه اسم مصدر نه اشتقاق نه کیږي. نو صلات پاسل کې صلوتونو په قانون د قال او باع سره و په چا بدل شو الف سره خدا د تفخیم لپاره باقی پاتې کیږي صلات به وایي په نظم دې باندې صلات به نه وایي نجم دی باندې نو دی وای والصلات صلات دی صلات مولانا سے په څو معنا سره ده په څلورو. خو ګوره که ته وایې چې ټولې معنی اراده کوي عموم دی مشترک لازمیږي. عموم دی مشترک دی ته وایي چې په یو آن کې په یو جهت سره د یو لفظ نه اراده د معنی و کثیره وکړي. دا نشي کولی ځکه ذهن بسیط ده چې یوې ته متوجه کړي بلې ته نه متوجه کړي او که بعضې نه اخلي بعضې نو ترجیح بلا مرجع لازمي یا کټور یو نه اخلي احمال لازمي. نو تاسې وایي چې بعضې اخلم بعضې نه اخلم. صلات نه هغه صلات اخلم چې نسبت الله ته شوی ده. وایي ولې وایي قرینه پې باندې یو علا ده نو علا د علوې نه ده اوچت صلات ته اوچت صلات د چا له طرف نه ده او بل دا ده په خطبه کې ذکر ده په خطبه کې د اسم نه د چا اسم مراد ده د الله او د حمد نم د چا حمد ده نو د صلات نم هم د چا صلات مراد وي او الله ته چې نسبت د صلات وشي دا کوم صلات ده په معنا د رحمت سره حفاظت د خیر والصلات صلات علی من په غزات باندې کان نبیا چې هغه نبی و دا وو حالیه کا و آدم بین الماء والطین په هغه وخت کې چې آدم علیه السلام په مابین د اوبو او د خاورې کې و خټی چې ورته ویلې ده په اعتبار د ما یولو الیه سره او داسې نه چې بیا ووایي چې هلکه توین کې خو تیارې اوبه یي که نه هغه توین خاوره خو خاوره چې اوبه ورته برابرې کې په اعتبار د ما یولو الیه سره څه جوړېږي خټه جوړېږي نو توین نه مراد خاوره ده و آدم بین الماء والطین او آدم علیه السلام په مابین د اوبو او د خاوره کې و نو لا جسد جوړ شوی نه د هغه وخت کې لا نبي و لکه تاسې ته ما وویلې چې آدم علیه السلام حوا علیه السلام ته لاس وروړ چې راپاسېدل خوب نه دا چپې پښتۍ نه حوا علیه السلام پیدا شوی لاس یې وروړ دا د هغه په حاشیه کې ما لیدلي دي نو بیا مې سند او هغه نه ده پسې کتلی دی جلالین نو هغه ملایکه ورته ویلې چې مه تر څو پورې لاس نشي وروړی چې ته د دې مهر ادا نه کړي. وایي مهر یې څه ده وایي 14 یا 18 پیرې په اختلاف د اقوالو سره په آخري پیغمبر علیه السلام باندې درود ووایه بیا به تا د ستا مهر وي نو هغه مهر یې هغه پوه شوې نو دا نو آدم بین الماء والطین دا لاسه کوي دا له هغه نه مخکې شوه پوه شوې دا حدیث ته اشاره ده چې کنت نبیا بین الماء والروح والجسد و آدم بین الماء والطین وعلى آله په آل د باندې اصحابي راوړ وروسته د آل نه بیا اجمعین ویلي د تاکید لپاره چې رد په شیعه باندې وشي ځکه شیعه چې کوم دي هغه اصحابو کې بعضې وایي بعضې نه وایي بعضې ته سم غلو کوي پکې بعضې کې سم هغه کوي یا نه کوي و یا د خره کوي په نه ژبې دې باندې او مونږ ټولو ته په یو نظر باندې ګورو ټول صحابه عدول دي رضی الله عنهم ورضوا عنه الله معیار ګرځولی دي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا صحابه ټول الله رب العزت معیار ګرځولی ډېر لوی خلک وو اصحابي کالنجوم فبأیهم اقتدیتم اهتدیتم داسې ده که نه ده خطبه کې موږ څه وایو من احبهم فبحب احبهم دی الله رسول وای دی ما دی محبت په وجه باندې لیغه سره محبت کوي دیغه محبت ځان ته راځي کړی څوک چې لدی سره محبت کوي هغه دی ما په وجه محبت ورسره ومن ابغضهم فببغض ابغضهم هغه دی ما دی بغض په وجه لدی سره کوي دیغه سره بغض دا دی ما سره بغض دا صحابي پسې چې څوک بدو وای دی الله رسول وای لم تنله شفاعتي دی ما شفاعت نه ورته رسیږي نه لم تنله مودتي زما دوستی نه ورته رسیږي صحابه ټول عدول دي مونږ په دې ما تخلو باندې بس ووایي چې پلانی داسې و پلانی داسې پوه عبدالله ابن مبارک رحمه الله ته کس راغی ورته ویلې وایي عمر ابن عبدالعزیز عمر ابن عبدالعزیز هغه څوک عمر ابن عبدالعزیز چې قسم دی د ده داسې دور خلافت و چې زمري او حیوانات به ګډ وډ سرېدل دا د عدل دومره زیات اثر وي یو په بل باندې به تجاوز نه کوو یو شپونکی و تقریبا د یو میاشتې لرې په اندازه باندې میږي سرولې ګډې سرولې الله اکبر نارې کړي چا ورته ویلې څه چل شو عمر ابن عبدالعزیز وفات شو تا ته څه پته ولګېدل ویل ته یې میږه ماته کړه یو ګډی ماته کړه لیو شر مخ راغی او ګډی ماته کړه
وای هلکه نو داسې چل وای قسم دی رمې او هغه به په ځنګله کې ګډ سره سرېدل یو په بلې تجاوز نه کوو خو چې کله ما دا ولیدل چې هغه یې ماته کړه وای ما ویلې چې دا وفات شو چې کله یې احال واخیسته په هغه ټیم دی وفات شوی عمر ابن عبدالعزیز هغه کس و خو عمر ابن عبدالعزیز په باره کې راغی عبدالله ابن مبارک ته وایي چې دی خو که معاویه رضی الله تعالی عنه خو هغه ورته وژړل د ژړا نه وروسته ورته وایي معاویه رضی الله تعالی عنه څه کوې چې دی په کوم اسپ سپریده د جهاد په وخت کې او د اسپې د سپوږمۍ نه چې کومه هوا وتله عمر ابن عبدالعزیز هغې هوا ته نشي رسېدی پوه شو د معاویه رضی الله تعالی باره کې وایي پوه شو هغه خو هغه د دوی خپلې مشاجرې سوي دي علي رضی الله تعالی سره د هغه په باره کې څه هغه تنقیص او د هغې کوو لکه اوس دا شیعه ظالمان دا خبرې کوي که نه دا موږ به په دې ما تخلص واخو پلانی وای داسې ده پلانی د تا هغه چا کتلی ده تعادل چا کړی ده د تا هغه چا اخیستی ده توازن چې ته څه شی ته هم راولاړېږې په دې ما ته خوله باندې خبرې کوي هغه پسې پلانی داسې وکړه یاره په ما باندې خپله دا ډېره بدله والله په دې عامو خلکو کې هم خوند نه راکوي چې دا بعضې وایي یاره پلانی خو څه کوي نو ته څه وکړي چې خلکو پسې بد وایي پوه شو نو اجمعین دا یې راوړ د تاکید لپاره رد په شیعو باندې شو چې ټولو صحابو باندې د صلات وسلام ځکه دا د نبي علیه السلام سره معاونین د نبی علیه السلام سره ممیدان نبی علیه السلام سره د شریعت نافذ کړی د دوی په مټو باندې نبی علیه السلام د دوی په مټو باندې دا داسې ټول فدایانو د نبی علیه السلام سره داخل صحابه تاسې د احد په غزا کې نه لیدل ابي طلحه صاحب رضی الله تعالی عنه هغه ته ژوندی شهید ویلي چې نبی علیه السلام باندې گزار کېده یو لاس اخیر دا بل لاس دواړه لاسونه یې قطع شو هلته په نبی علیه السلام وایي هجوم راغی د ما دا یو لاس وایي زوړنده ودلته هغه مې باندې وایي ښه کېښودله وایي لاس مې کش که هلته په هغه باندې وایي هجوم ورغی په هغه باندې نور ځان پسې ور واچاو پوه شوې هغه صحابه له ځان نه داسې تېر عایشې رضی الله تعالی عنها ته یو کس راغی صحابي ورته وایي وایي د یوسف علیه السلام باره کې خو هغه ښځو ګوتې قطع کړي دي موږ کې دې کې شک نشته چې نبی علیه السلام په ټولو کې حسن او ورس زیات ده د ده باره کې کوم چا لاس ګوتې وایي ګوتې څه کوي عایشه رضی الله تعالی عنها وایي سرونه د دوی په مخ کې پرې شوي دي ټول ګوتې خو لا وړکی شی دي احد ته ورشه پلانۍ غذا ته ورشه د صحابو کپرۍ پراتې دي دا یې د دې په مخ کې پرې کړي دي نو هغو به ګوتې پرې کړي نو ګوتې ته خو اعتبار نشته نبی علیه السلام هغه څوک نو اجمعین دا د تاکید لپاره راوړل شو وبعدو دا د باجه د دی وایي په هذه عدة فصول طالب ته وایي یو توصیه کوي درته وایي دا یاد که دا داسې عبارت ته لکه عیساغوجي کې عدة اصطلاحات اوردها څنګه راځي ومنها عیساغوجي بعضې په اصطلاحاتو کې عیساغوجي د معنا کلیات خمسه دي پوه شوې او د هغه لپاره واجب د لمن اراده څه وایي چې کتابونو کې عون وګرځېږي لپاره د تحصیل په شیء من العلوم چې دا شروع کوي په یو شی د علومو کې د لپاره مخکې دا شیان زده کول ضرور دي ځکه منطق د ټولو علومو لپاره اله ده نو مخکې دا شیان زده که ښه نو دا یم درته وایي دا څو فصلونه دي څوک چې د تذکر معنا د تعلیم حاصلولو او د زده کړې اراده لري من ذوي الاذهان د هغه خاوندانو د اذهانو نه چې علما دي څوک چې علماو نه د زده کړې هغه اراده لري چې شی ترېنه حاصل کړي نو دې فصل کې مولانا صاحب په دې کتاب کې څو فصلونه دي هغه زده کول په ده باندې لازم دي هغه فصلونه څه کړه یاد کړه ځکه منطق واسم آله ده د چا لپاره د ټولو علومو لپاره نو فهذه دا ما حضر په ذهن زما کې فهذه لا کتاب خو یې نه ده لیکلی ما حضر په ذهن زما کې عدة فصول چند فصول دي فی علم الميزان په علم منطق کې منطق ته میزان ځکه وایي چې دا ترازو ده دا تسمیه تشبیهي ده لکه په ترازو کې چې ثقل او خفت معلومیږي په ترازو نو دلته په ده سره هم هغه ترتیب صحیح او فاسد معلومیږي فی علم الميزان علم منطق کې لابد من حفظها لابدي د یادولو نه و ضبطها او د ښه یادولو نه یو نفس یادول دي یو ښه یادول دي هغه ته ضبط وایي چې مزاوله یې وکړي استعمال یې وکړي دا ضبط ده لمن د چا لپاره د هغه طالب لپاره اراده چې اراده لري ان یتذکره چې زده کړه حاصله کړي من اول الاذهان د خاوندانو د ذهنونو نه چې علما دي وعلى الله التوکل خبر مقدم خاص په الله باندې توکل کوم نور زما کتاب کې دا نشته دا شی
خو په الله توکل کو وهو المستعان الله تعالی امداد غوښتل کړی شوی یعنی له الله نه امداد غوښتل کړی شوی دا و په معنا د اس سره کولې په الله باندې توکل کوي اذ هو المستعان ځکه یوازې الله مستعان ده مبتدا او خبرې دواړه معرفي راوړي دي دا هم یوه طریقه د حصر او د اختصاص ده په شپږو طریقو کې صرف الله مستعان ده مقدمتونه سبا به انشاءالله العزیز مقدمه به سبا وایو